ماسخوتن زمونږ د دې ملک اوس وزیر اعظم شهباز شریف دی غالبا کنه دا شهباز شریف په دې ټي وي باندې ستاسو په دې کلي کې لامبار کې د یو سړي نوم واخلي دا اوس هغه غټ افسران او بیا چاپېر دا خلک ناست دي او دې ماسخوتن ستاسو په دې لامبار په دې کلي کې د یو سړي نوم وایي او پلانې زما دوست دی ښه سړی دی دې سړي له به د شپې خوب ورشي به کله په یوه ډله یو کله به په بله ډله او یو کله به په بله ډله چې کله به سهار کېږي دې جومات ته به سهار وختي راغلی نو چې دلته څوک مانګزار راشي هلکه تا خو بېګا خبرونه نه دي اورېدلي د ده مقصد به دی چې بېګا شهباز شریف غوندې سړي زما نوم د لوی لوی افسرانو په مجلس کې زما نوم اخیستلی داسې وړوکی سړی نه یم او من د هغې چاپېر خلک وپوه چې لکه واقعي په دې غرونو کې یو شهباز شریف د دې سړي نوم اخیستی دا ډېر مخکې رسېدلی سړی دی نو موږ هم د ده قدر او اکرام او دا به شروع کړو چې دا خو بېګا په خبرونو کې په اسلام آباد کې په مرکز کې په دارالخلافه کې یو د لوی افسرانو په مخ کې د دې سړي نوم اخیستی شوی دی وړوکی سړی نه دی که دې وخت کې زما وروڼو الله رب العزت د عرش له پاسه زمونږ او ستاسو نومونه علي پلانې راغلی زما ختم قرآن او زما په کور او جومات کې ناستې پلانې راغلی پلانې راغلی ډېره لویه د خیر مجمع او اجتماع ده او که نه ده بیا به آخر کې یو اعلان کېږي چې کله تاسو وزئ خلکو او په دې جومات کې ناس خلکو چې تاسو د الله رب العزت کتاب ته ناست وئ او د هغې بیان ته ناست وئ علماو د هغې اختتام ته تاسو را جمع شوي ورته ناست وئ نو تاسو معاف شوئ ستاسو واړه ګناهونه معاف شو بس ما وبخئ وبدلت سیئاتکم حسنات هر یو انسان معمولی ګناهګار انسان دی او دی د ګناهونو نه ډک دی الله وی ته مې معاف کړي ستا له بدۍ مې له عملنامې نه لرې کړي او د هغه بدو په ځای باندې مې تاسو ته نیکۍ ولیکلې وایي چې یو ملک الله رب العزت ته درخواست وکړي یا الله پاکه دا درنه خلک چې ناست دی دا خو چې د ختم قرآن ته راغلي وو په تمه وو چې دعاګانې به قبلېږي او رحمتونه به راولېږي د خدای د کتاب قدر یې وکړه خو یو سړی بهر ولاړو په دې مجمع کې د یو سړي سره کار و وی دننه نه ځمه دا بیان نه